إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. مخکیم بحث د اهل کتاب شروع چې مطالبه کولې سوالات یې کول یو سوال یې دا مو چې لولا اوتی مثل ما اوتی موسی داسې کتاب وته ولې ملاو نشه څنګه چې موسی عليه السلام ته ملاو شو الته اجمالی جواب شو په بل طریقه باندې دلته حقیقی جواب کوي چې څنګه تاسو نور انبیا منه چې د سام بیاو پکې تذکرم کیږي نو غي ټول ته خو کتاب یو زینو ملو شوی خدای د نبوت نه خداو چې وحی وتم کړو نو داس نبی له سلام ته مونږ وحی کولې نه منې بیا د بازو انبیاو تذکرہ شتا او د بازو نشتا او بعضو انبیاء ته خصوصیت ملو شوی دی په بعضی خبرو او په بعضی صفاتو باندې لکه موسی علیہ السلام ته د کلام د الله په وجه باندې خصوصیت د کلیم الله او د انبیاء کار خی چې مبشرین او منذرین بعثت مقصد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فرمائے انا وحینا الیک کما وحینا الی نوح بیشک مونږ وحی کړو تا ته مونږ وحی وکړه تا ته او وحینا مونږ وحی وکړه الیک تا ته کما وحینا الی نوح لکه څنګه چې موږ وحی کړو نوح علیہ السلام ته نوح علیہ السلام د الله نبیو او دا غنرستم انبیاء والنبیین من بعدی او نور انبیاء ته هم رستو دا غنا یعنی د نوح علیہ السلام نرست وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل او وحی کړو مون ابراهيم اسماعيل عليهم السلام وإسحاق ويعقوب والأسباط او اسحاق ويعقوب عليهم السلام او داغي اولادهم وعيسى وأيوب ويونس او عيسى عليه السلام أيوب عليه السلام يونس عليه السلام تام وهارون وسليمان او هارون عليه السلام وسليمان عليه السلام تام وآتينا داود زبورا او ورکړو مون داود عليه السلام ته زبور کتاب
چې د کوم انبیاوی تذکره وکړه چې هغه معروف انبیا دي نمونه راځي نو دې کې چاته الله کتاب ورکړی دی او چاته لګ لګ آیاتونه را لګلي نو اهل کتاب ته وایي چې تاسو هم دعوه خو صرف دانه ده چې ګنې نبی ته صرف کتاب میلاو شي اب نبی دغه چې تاسو وایي مونږ نور انبیا ومنو نو ټول انبیا ته د موسی علی السلام په شان کتاب خو نه میلاو شوی یو ځای الله پاک انبیا چې څومره دنیا ته را لېږلي نو وحی وته کړی دا په سناسه شکل کې وحی صرف نبی ته کیږي الهام او یا کشف غیر نبی ته هم کیدی شي خدای اک معیار نه او نه هغه لره دومره اعتباری چې څنګه د وحی د وحی ځان له یو حیثیت چې الله نبی تک حدیث کے راضی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې ټول انبیاء کرام الله انبیاء او رسولان څومره را لېږلي دي دنیا وای نبی علیہ السلام را ته جواب چوي چې 1,40,000 اندازن انبیاء الله را لګلې دي او رسولان وای ما دا بوزو چې رسولان څومره دي وی چې 300 نبی علیہ السلام فرمایي 300 او 15 رسولان دي اصل کې مونږ عام چې کوم اصطلاحاً رسول هغه ته وایي چې کتاب باقاعده او شریعت پته ملو شي دلته رسول نه مراد دار چې هغه ته سناسکی شکل باندې شریعت یا ذمہ داری د شریعت د پوره شریعت کامل شریعت یا صحیفه او ورکړي شي وای 315 کتابونه الله سورہ لګلې دي و یوصل نبی علیہ السلام فرمایلی یوصل سالور چې سالور غټ کتابونه دي تورات انجیل زبور او قران پاک او د اصل صحیفې دي لکه قران کې چر دي چې صحف ابراهيم وموسى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى يا وما اوتي النبيون من ربهم وما اوتي موسى وعيسى نو چې موسی او عیسی علیهم السلام سره راشي نو کتابونه وما اوتي النبيون من ربهم صحیفه ویاول نبی آدم علیہ السلام اللہ را لے گلے و آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدائی حدیث کے دام دی جماعت پوسو کو چی آدم علیہ السلام هم دا اللہ نبیو نبی علیہ السلام یاو نبیو نبیون کلمہ اللہ دا اللہ نبیو اللہ وزر خبر کرے نو څومره انبیاء کرام چې راغلي دي پای کې د بعضو ذکر قران کریم کې شته او د بعضو نشته لکه دا سنمونه واغستل دلته دا سنورو ځایونو کې د آدم علی السلام خپل اولاد کې خپل زوی شیس علی السلام الله نبی را لګي بیا نو سی ادریس علیہ السلام بعضی بھی بنی اسرائیل نو صحیح قول الله دې جنام دک اول دا ورته شیس علیہ السلام اولاد
او ادریس علیہ السلام هغه نبی وو چې اول په قلم باندې لیکل دا غي ایجاد کړو دغه شانستان تار او ګندل وغیرہ د دې مواجدو ماغو هغه ته چې کومه صحیفه ورکړې شوی پای کې ټول د جون تیرولو تور طریقې خودلې شوی هغه وخت نه ضرورت نوح علیہ السلام دور پورې دور ابتدائی دور د نوح علیہ السلام دور نبیا امتحان والا دور شروع کی څنګه وړو کلاسونو کې خلک ته امتحان نالي چې برشي لګ پاخشي لګ زده کړه وکړي بیا په امتحان راځي نو بیا چاته جزا ملو شي چاته سزا ملو شي اول سزا د نوح علیہ السلام قوم ته ملو شو چې کوم فعل شو نو آتینا داود زبورا ورکړو موږ داود علیہ السلام ته زبور کتاب رسولا قد قصصناهم عليك من قبل بعضی انبیاء کرام بعضی رسولان چې مونږه حال بیان کړی تا ته د دین مخکې ورسولا لم نقصصهم عليك او ډیر انبیاء دي چې مونږه حال نه بیان کړی تا ته بعضی انبیاء او تذکرہ شته قران کې حدیث کې تبازو نشته نو ډیر انبیاء بداسي چیچا بینم نی اوریدلې خو مونږ به منو چې الله نبیان څومره لګلې دي زموږ ایمان به چې هغه حق چې الله را لګلو كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لیکټول لای بعض خلک وی چې مهاتما بود چې دی یا مهاراشټر یا نور داسې ادي دا غي پیروکار او خیال لري چې دا غنیو ممبیا اگر چې موږ د کوم کتابونو کې رسیدلې دي دا اکثر په باره کې راځي چې دا منکر خدا او مهاتما اوس په دې موږ نه پوهیږو چې آیا د عقیده ټیکوا او رښتو دین یې بګار شوی دی او کنه د دوم دک عقیده ون بیا نشي کېږي بهر حال داسې خبرې دی وایي څوک دا توثیق سره نشي ویلي چې بلانکی او بلانکی نبیو چې خصوصا هغه انبیا چې د هغې تذکره حدیثو کې هم نشته رسول الله نقصصهم علیک وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې الله موسی علیہ السلام سره خبرې موسی علیہ السلام دا خصوصیت الله سره خبرې کړې رسولا مبشرین و منذرین دیر انبیاء رسولا دا انبیاء کرام مبشرین زیر ورکون کیو بشارت ورکون کیو انبیاء کار نیکانو ته په نیکه باندې بشارت ورکول او منذرین او ير ورکون کیو انذار ورکون کیو نا اهل تا ګناګارو ته د ګناه په شکل کې په نتیجه کې انذار او ير ورکول چې دا ګناه غره ستاره پارا استحقاق د عذاب ګرځي ته مستحق د عذاب ګرځي د دې ګناه په وجه دغه انذار دی لئلا یکون للناس او بشارت او انذار د سره پاري د پاره دي چې نوې د خلقو د پاره علی الله د الله باندې علی الله په الله باندې د خلقو حجت یو دلیل بعد الرسل رسل د انبیاء ور علی ګلونه چې الله انبیاء را علی ګل د خلکو دک دلیل او دغه اعتراض پاتې نشو چې د سزا په شکل کې دی اعتراض کی یا ګیلا او شکو کی چې ما انزل الله من شيء الله سندي را لګي یا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر مونږ ته خو بشیر او نذیر راغلی نه چا يرولیو او نه چاره لذیر د جنتونو د خوشالو راکړو چې تاسو نه کې کوي
منځونه پابندي کوي حجونه زکاتونه ورکوي او انسانیت خدمت کوي د خلکو په کار راځي نیک اعمال کوي اخلاق او معاملات ټیکینو تاسو ته جنتونه ملاويږي نو موږ ته ترغیب ملاو شو نو چې تاسو دا نه وایي چې ما جاءنا من بشیر ولا نذیر نو دا نه وایي چې موږ چا يرول نو چې ګوره غلطي مکوي پر دې حقونه موایي غیبتونه مکوي چغلې مکوي کني تاسو ته بیا سزا د جهنم ملاويږي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما او دی الله پاک زور اور ذات او حکمتون والا الله قادر دی چې الله پاک انبیاء راولېږي او په دې قادر دی چې انبیاء ته د انبیاء دعوت ورسي خلکو ته په دې قادر دی چې بیا دې تاسو وکړي ان اوحینا الیک بشکم وحی کړه وتا ته اے نبی علیہ السلام کما اوحینا الی نوح لك څنګه چې موږ وحی کړه و نوح علیہ السلام ته والنبیین من بعده او نور انبیاء ترست داغنم واوحینا الی ابراهیم و اسماعیل او موږ وحی کړه و ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام و اسحاق و یعقوب والاسباط اسحاق و یعقوب علیہ السلام او داغي اولاد تم او عیسی او ایوب و یونس و هارون و سلیمان علیهم السلام تم واتینا داود زبورا او ورکړو موږ داود علیہ السلام ته زبور کتاب او انبیاء بعضی چې مونږه حال بیان کړی دی پتا باندې مخکې د دین او ډیر انبیاء چې مونږه حال نه بیان کړی پتا باندې او خبرې کړې وی الله موسی علیہ السلام ته په خبرو کولو سره ډیر انبیاء چې مونږ را لېګلې دي د سره لپاره بشارت ورکون کې او زیر ورک او یرا ورکون کې د پاره دي چې نوې د خلقو لپاره په الله باندې څه دلیل او حجت پس د انبیاءونه او دی الله پاک زور او حکمتونو والا ذات صلى الله عليه وسلم